الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدر جلسہ د یونین کونسل ہریچند چیئرمین ارشد خان سٹیج میں موجود د قومی وطن پارٹی مرکزی چیئرمین ستاسو زمونږ ټولو مشر ملی رہبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور صاحب په سټیج باندې موجود د قومي وطن پارټۍ د صوبې عہدیداران د ضلعې چیئرمین او د هغوی ټوله کابینه دلته کې موجود د صوبایي کونسل زمونږ ممبران صاحبان د مختلفو یونین کونسلونو راغلي د پارټۍ عہدیداران د مختلفو ویلیج کونسلو چیئرمینان صاحبانو د هغوی کابینه د لوکل گورنمنٹ نظام زمونږ چې کوم ناظمان صاحبان دلته کې موجود دي او خاص کر د مندني د ډکی او د هریچند د علاقې مشرانو عزتمندو ځوانانو السلام علیکم. زه ټولو کې اول د خپل لخوا او د قومی وطن پارٹی د ټول کارکنانو د لخوا د مندني یونین کونسل د هریچند یونین کونسل مرګرو ته مشرانو ته مبارکي ورکومه چې د هغوی یو دیرینه مطالبه یو دیرینه خواهش یو دیرینه ضرورت چې دی هغه نن سر ته ورسید او هغه کار چې کوم نن نه 15 کاله مخکې ملی رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور صاحب منظور کړو خو بدقسمتۍ نه د سلیکټډ خلکو دا وس نو شوی چې هغه کار یې سر ته رسول یو نن بیا په هغې منصوبې باندې کار شروع شو او دا د دې خبرې ثبوت دی چې ترقي د قومي وطن پارټي سره تړلې ده ترقي چې ده هغه ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور سره تړلې ده. عزتمندو زه په دې موقع باندې ارشاد ناظم صاحب او د هغوی والد کچکولجي صاحب د هغوی هم ډېر زیات مشکور یم چې موږ له دا موقع راکړه او تاسو ټولو سره دلته کې مخامخ شو تاسو سره دا یو څو خبرې وکړو. بیا ستاسو هم ډېر زیات مشکور یم چې په ډېر لنډ تنګ وخت کې زما خیال د 2 ورځو په نوټس باندې تاسو ټول په دومره ګڼ تعداد سره دلته کې راغلی او په دې جلسې کې شریک شوی. دې جلسې کې چې دا کم تعداد زه وینم زه چې ستاسو کومه مینه وینم نو دا د دې خبرې طرف ته اشاره کوي چې را روان وخت د قومي وطن پارټۍ دی را روان وخت ستاسو دی را روان وخت د دې علاقې د ترقۍ دی. عزتمندو ما د مخکې ناظم صاحب هم مطالبات وکړل ارشد خان هم مطالبات وکړل ډېر مطالبات پتې پاتې هم وي. مندني یونین کونسل والا به وایي چې یاره زمونږ مطالبات پاتې دي دغه شانتې د ستاسو د ارچند یونین کونسل به هم ډېر مطالبات دي ډکي را سره بل د ملګري دلته کې موجود دي هغوی به هم مطالبات وي د نور ټولې حلقې مطالبات دي او ضرورتونه شته او بلکل هغه په حقایق باندې مبني ضرورتونه دي. دا پکار ده چې دا وشي خو وروڼو د هغې لپاره مخکې به لږ مونږ محنت کوو مونږ به راپاسو خپل اتفاق په مخ کې قایم کوو بیا به راپاسو او د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور لاس په مضبوطو چې هغه له مونږ دا طاقت ورکو چې هغه یو ځل بیا زمونږ د دې علاقې نمایندګي وکړي زمونږ د دې علاقې د ترقۍ وکیل جوړ شي زمونږ د دې علاقې د محرومو لرې کولو وکیل جوړ شي زمونږ د دې علاقې د تورې تیارې لرې کولو وکیل جوړ شي. نو دغې لپاره دا ضروري ده چې مونږ راپاسو
او مخکې خپل کردار مونږ ادا کړو. مونږ کارکنان چې دی هغه ورځ و شپه دا یو څو میاشتې دي چې دې کې کور کور ته پیغام ورسو، کور کور ته دا خبره ورسو چې څنګه چې ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو نوم چې دی هغه نور دی، نو دغه شانتې د هغه نه طاقت هم هغه شانتې ورکړو چې د دې نور په رڼا سره د دې ډیوې په رڼا سره دا ټول مشکلات زمونږ حل شي او زمونږ دلته کې کومې محرومۍ چې دي هغه کمې شي. دې لپاره به اول کار به مخکې مونږ کوو. زه نن د ټولو ملګرو نه یو عهد غواړم، زه د ټولو ملګرو نه یو لوز غواړم، د ټولو ملګرو باندې یو ذمواري اچول غواړم چې نن نه به تاسو ټول ځان داسې ګڼئ چې تاسو ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو او تاسو به ځای او په هر کلي کې د بطور د قومي وطن پارټۍ یو نماینده به ودرېږئ او تاسو به وایئ چې راشئ زمونږ لاس مضبوط کړئ او بیا تاسو ګورئ چې څنګه ستاسو کارونه کېږي، بیا څنګه ستاسو مشکلات حل کېږي. نو دغه لپاره به اول کارونه اول دغه چې دی کوشش به مونږ کوو. داسې به کوو وروڼو که نه؟ داسې به کوو وروڼو که نه؟ عزتمندو په دې تنګي تحصیل کې او په دې ضلع چارسده کې که مونږ وګورو نو که مونږ ته لږ ډېر د ترقۍ اثرات ښکاري، که مونږ ته بجلي ښکاري، که مونږ ته سړک ښکاري، که مونږ ته سکول ښکاري، که مونږ ته اسپتال ښکاري او که مونږ ته سوی ګیس ښکاري، نو دا د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو خدمات دي او دې شي نه څوک انکار نشي کولی. اوس دا خبره رسول دي خلکو ته، دا 4-5 کاله چې څه وشو سلیکټډ دور تیر شو، یو لحاظ سره ښه خلکو ته فرق هم محسوس شو. اوس تاسو په ښه اسکو سترګو سره ښه په اوچتو سترګو سره خلکو ته ورتلی شئ او تاسو ورته ویلی شئ چې فرق تاسو په خپله وکئ، په خپله وګورئ، تاسو په خپله د دې تول وکئ او زما خیال دی چې هر څوک به سره په دې باندې اتفاق کوي چې که زمونږ نمایندګي څوک کولی شي نو هغه صرف او صرف ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو کولی شي. نن مونږ د خپل داغه سفر د الیکشن د سفر آغاز کو او دا دیجی نه به یو عهد کو، دیج نه به پاسو. ارشاد خان ته او کچکول جی صاحب ته ودا پته نشته یاد به یو که یاد به نه د 2013 آخري پروګرام چې دی هغه مونږ هم دې اجرې باندې او دې ځای باندې کړو او هغې نه پس ته د بعضې قوتونو د تاسې دغه د وجې نه زمونږ هغه ووټ چې دی هغه مونږ نه پټ کړی شو، زمونږ هغه ووټ چې دی هغه مونږ نه واجستلی شو، مونږ نه خپل هغه زمونږ د مشر کومه نمایندګي چې وه هغه واجستلی شوه. نن همغه ځای باندې مونږ ولاړ یو او دې ځي نه خپل د سفر آغاز کوو. مونږ دا دې ټولو خلکو ته ویل غواړو چې تېر ځل خو په تورو تېرو کې تاسو مونږ نه زمونږ ووټ چې دی هغه پټ کړو، خو دې ځله مونږ بیدار یو، دې ځله مونږ ویښ یو. مونږ به خپل ووټ چې دی خپل بکسې ته به یې راسوپم او څو پر چې شمېرلی شوي نه وي نو مونږ به هغه ځای نه خوځو نه. دا پیغام به ورکوو. زه خپلې خبرې په دې یو څو نارو باندې ختموم او دا نارې داسې جواب راکړئ چې دا مونږ پیغام ورکو خلکو له، دا خلکو ته مونږ وښیو چې اوس د دې حلقې خلک چې دی هغه په دې خبرې باندې پوه دي، هغوی دا فیصله کړې ده چې د دې ځي نماینده د دې ځي مشر چې دی هغه به صرف او صرف ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو وي.